قدرمنو او درنو مسلمانانو ورونو د سیرت په سلسله کې د معراج واقع بیانې ده. سید الرسل افضل البشر خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله سره آغا مقام تا الله پاک و رسولو چه آل تا فرخته او سید الملائکه جبریل علیہ السلام هم نشید له او دا الله جل جلاله سره ملاقات شو. دو قول دی سیرت نگارو دا قول راجح کړی دی چې د الله جل جلاله زیارت او دیدار نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی، او دویم قول دا دی چې رآه بقلبه بزړه سره یې لیدلی دی. په زړه سره لیدو نه مراد دانستن او جان نه چې ورته وایي پوهېدل دا نه دي بلکې لیدل دي. او چې الله جل جلاله چاته وښایي د زړه په سترګو سره سړی شی وویني. د سر سترګې خطا کوي لیکن د زړه سترګې خطا نه کوي. او دویم دا چې د الله جل جلاله سره هم کلام شوی دی. د دې خو اتفاق دی چې الله جل جلاله سره خبرې اترې شوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله آغا مقام و مرتبه ورکړي و چې د ټولو انبیاء و مناقب او د هغوی فضایل په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې جمع دي. ابراهیم خلیل الله دی، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم الله جل جلاله خلا ورکړي و. په یو موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو فرمائے لو اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر ولكن خلیلی هو الله. کچره ما څوک خلیل نیوه، خلیل هغه دوست ویل کېږي چې ته هغه ته په زړه کې ځای ورکړې. که ما څوک په دوستۍ باندې نیوه نو ما به ابو بکر نیولی و، لیکن زما دوست او خلیل الله دی. دلته اشکال هم دغه دی چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خود رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری او دوست و. بیا د حدیث مبارک مفهوم څه شو؟ لو اتخذت خلیلا کچره ما څوک په دوستۍ نیوی. نو جواب یې دا دی چې یو محبوب وي، حبیب وي، او یو صدیق وي او یو خلیل وي. صدیق ابو بکر صدیق رضی الله عنه دوست وي، رښتینی دوست هغه ته صدیق وي. رفیق هم د دوستۍ دپاره استعمالیږي، لیکن هغه په یو کار کې ستا ملګری وي، هغه ته رفیق وي. ته دلته نه حج ته ځې او په سفر د حج کې ستا ملګری دی، نو دې ته رفیق حج وي. تا سره ستا بیبي هغه وخت تیری په دنیا کې، خو وخت سره تیری، نو دې ته رفیق حیات وي. دا ستا د ژوند ملګری ده. تا سره معامله څوک کوي او په هغه معامله کې تا سره پارټنر دی، شریکدار دی، هغه ستا په هغه معامله کې رفیق دی. نو رفیق په یو خاص کار کې چې ملګری هغه ته رفیق وي. او صدیق رښتینی ملګری چې هغه همیشه تا سره وي او تا سره هغه د هغه معامله ستا او د هغه په منځ کې د صداقت وي. نن سبا خو دوستانې ټولې د غرض شو. نو ابو بکر صدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوست او صدیق ملګری. او وایي چې خلیل نه، خلیل زما الله دی. خلیل هغه ته ویلی کېږي دوست ته چې د هغه محبت ستا په زړه کې ننوتی او بل محبت په هغه غالب کېدی نه شي. هغه په ټولو محبتونو غالب وي، هغې ته خلیل وي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د الله رسولو، نو الله جل جلاله محبت د هغې په زړه کې کوز شوی او د یو مؤمن ادنا په زړه کې د الله جل جلاله محبت وي.
نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې چې کوم ځای د الله محبت نیولې بل چاته غزې نو پرېښې د نور خلقو د محبتونو د بار نور خاني وي بیا نو ځکه فرمایي ولکن خلیلی هو الله لیکن زما خلیل هغه الله دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام پشان خلیل الله دی او د موسی علیه السلام پشان کلیم الله دی الله جل جلاله سره خبرې کړي دا بیا خبره ده چې د خلیل الله لقب د ابراهیم علیه السلام سره خاص دی او د کلیم الله لقب د موسی علیه السلام سره خاص دی لیکن دغه مناقب او دغه فضائل او دغه شرافت الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم ورکړو نو الله جل جلاله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې آلتا ډېرې خبرې اترې وشوې په سیرت په کتابونو کې په احادیثو کې د بعضې تذکره راځي هغه ټول تفصیل نشو بیانولی په دې موقع لیکن الله جل جلاله چې کومه هدیه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکا نو هغه درې څیزونه او د هغې تذکره په تېره جمعه باندې شوې وه صلوات خمسه پنځه مونځونه دویم خواتیم سورة البقره د سورې بقره آخري آیتونه او دریم شی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله دا ورکړو چې ستا امت کې کوم یو کس زما سره شریک نی ګرځولې زما سره شریک نی ګرځولې نه ایمان محفوظ کړي نو اگر که هغه په کبایرو کې مبتلا او نو زه به هغه ګناهونه کبیره معاف کړم او دی به زه د جهنم نه جنت ته راوباسم په جهنم کې ونی دا د معتزله او مسلک ته معتزله په دې امت کې یو فرقه تېره شوې ده د صحابه زمانې ته نږدې خوارج او معتزله دی خوارج او معتزله وبوي د دې ډېر عقاید داسې دي چې هغه د اهل سنت والجماعت د عقایدونو خلاف دي یو عقیده په هغې کې دا ده چې کوم سړی نه ګناه وشوه نو دی به همیشه په جهنم کې او دی د ایمان نه ووت او دا خبره امت او مسلمان مایوس کوي دې سره سړی ناامید شي که یو سړی هغه ته دا ووایي چې تا نموز قضا شو سهار مونځ دې نه دی کړی نه ماسپښین مونځ دې نه دی کړی نه بس ته جهنم کې نو هغه مایوس شي چې دا خو کیسه ګرانه شو حالانکه د اهل سنت والجماعت د عقیده ده او د نصوصو نه د عقیده ثابته ده چې کوم سړی نموز قضا شو نو دا ګناه کبیره ده فرض ته پاتې شو ګناهګار دی دا سړی او بیا چې په موږ باندې موږ قضا کوي ګناهګار دی لیکن د ایمان نه وته نه دی کافر شوی نه دی بل یو ګناه کې مبتلا شو مثلا بغلا کې مبتلا شو په شراب نوشۍ کې مبتلا شو په نشو کې مبتلا شو دا کبایر دی په زنا کې مبتلا شو لیکن د ایمان نه اوځي نه کافر نه دی معتزله او خوارج وی د کافر شو او معتزله وی د ایمان نه اوته کفر ته داخل شوی نه دی له منزله بین المنزلتين دی په یو داسې مقام کې دی چې نه کفر دی نه ایمان دی او دا دواړه وی چې دغه سړی به جهنم ته ځي او د جهنم نه د ده راوتل په هیڅ صورت سره نشته په سفارش هم نشته او دې حدیث مبارک نه پته لګي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم غنا حدیث دي چې کوم سړی په کبیره کې مبتلا وي نو که هغه جهنم ته لاړ شي نو هغه به الله جل جلاله بیا راوباسي څوک وړاندې څوک وروسته د چا ګناه کمه وه هغه به زر روزي او چې کله د یو سړي ګناه او نیکي دواړه او نیکی په باندې درنه شو ګناه سپکه شوه نو دی به الله ابتدا نه جنت ته بیایي او چې کله ګناه درنه شو نیکي سپکه شوه نو دی به جهنم ته ځي او دومره په قدر به سزا خوري چې څومره د ده ګناه درنه الله جل جلاله دې موږ د جهنم د تلو نه وساتي بهرحال دا درې ډالۍ الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي چې ستا امتي چې ایمان وي ما سره شریک نه ګرځول نو دی به زه جهنم کې نه پرېږدم تاسو ته زه یو عرض کوم چې زمونږ رب چې هغه د کائناتو رب دی هغه سره هر قسم خزانې دي او د هغه په عبادو کې
د الله جل جلاله د خپل بندگانو سره محبت شته او محبوب بندگان چې د الله سره محبت ساتي والله پاک د هغې سره محبت ساتي. لیکن په دې ټولو کې زیات قریب نږدې او محبوب الله جل جلاله ته هغه څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. زه تاسو ته یو مثال درکوم. که چېرې یو پلار وي هغه ته الله جل جلاله هر قسم مال ورکړی دی، ګاډي هم ورکړي دي او مارکیټونه هم دي او میلونه هم دي او جایداد او پراپرټي هم ده او ډېر نقدیت هم دی ورسره او هغه د زوی نه خوشحال شي او هغه یو زوی ته ډالۍ ورکوي نو چې څنګه دا پلار دی مالدار نو دغسې به هغه ډالۍ هم وي، هغه قیمتي ډالۍ یا به مل ورکوي، کارخانه یا به مارکیټ ورکوي، پراپرټي جایداد به ورکوي، نقد به ورکوي، ګاډۍ به ورکوي، دا به ډالۍ وي. او چې کله الله جل جلاله خپل یو حبیب ته ډالۍ ورکوي او د هغه امت ته ډالۍ ورکوي نو هغه به څومره اعلی وي. د دې نه تاسو د اهمیت اندازه ولرئ. کله چې سړی چاته دعا کوي چې زړی خوشحال شي نو هغه بیا دعا داسې دعا کوي چې هغه الله جل شانه فورا قبلی او د زړه نه چې دعا کوي نو ډېره اعلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه عبدالله ابن عباس ماشوم ورکره اودو شپه یې تېروله خو د شوی نو د شپې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم معمولاتو ته کتل. صحیح بخاری کی روایت پیغمبر علیه السلام پاسېدو نو د کتل چې څنګه پاسېدو څنګه یې اودس ماته ته لاړو څنګه یې اودس چردامو کو څنګه په موضوع درېدو شپه یې څنګه تېره کړې وه څه کلمات یې په دې خوله باندې راوستل مبارک. عبدالله ابن عباس صاحب هغسې وکړل نو یو شپه عبدالله ابن عباس صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د اودس دپاره لوټه ډکه کړې وه. پیغمبر علیه السلام ته پته نه وه چې دا چا ډکه کړې ده، پټ غوندې پاسېدلی او ماشوم دی او دی چې په کوم کور کې به ورسره ودو نو هغه د د ترور کور حضرت میمونه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام بیبي ده او دا د عبدالله ابن عباس صاحب ترور ده. د میمونه رضی الله عنها خور ام الفضل دا د حضرت عباس صاحب بیبي ده او دا د عبدالله ابن عباس صاحب مور ده. نو دا دواړه خویندې دي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بیبي د عبدالله ابن عباس صاحب ترور ده. نو ترور کری شپه نو د شپې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لوټه ډکه کړه. پیغمبر علیه السلام چې وکتل نن سبا چې کوم سهولت دی بمبي دي دا خو مونږ هم وایو چې مونږ په تکلیف کې یو. زما عزتمنو الله جل جلاله په دې وخت کې پریوانه نعمتونه مونږ ته راکړي. د دې نعمتونو احساس کوئ. احساس دې ته د صوفیاو په اصطلاح کې مراقبه وایي. سوچ کو 10 منټه 15 منټه 20 منټه نیمه ګنټه کېنه ته سوچو چې تا سره د الله جل جلاله کوم قسم نعمتونه دي چې دا په خپله زمانه کې قیصر او کیسر ته نو حاصل. دا تاسو ته ما مخکې ویلو دا پکې زمونږ د سر د پاسه چلیږي. قیصر ته به د بڼو ببوزې والو هغې کې به د مارغانو بڼې لګېدلې وي ببوزې به والو نه چېرته ببوزې چېرته دا پکې او بیا نن سبا د پکې نه نوره ترقي نو روم کولر پکې بیا د هغې نه چې مخکې لاړ شي نو ایسي او سره د هغې مونږ شکوې شکایات ګیلې او د الله جل جلاله شکر نه ادا کېږي. دا څومره د افسوس مقام دی. سورلۍ هغه ټایم کې چې څنګه وي نن سبا کوم قسم سورلۍ دغه د معراج په واقعه کې د هغه زمانې فلسفو عقلاو چې ځان ته به هوښیار خلک وي هغوی وایي دی څنګه بره لاړو. په هغه اعتراضاتو کې یو دا اعتراض دی ځکه چې د انسان جسم ثقیل دی او یو ثقیل جسم د پاره دومره رفتار مزل کول په هوا کې دا ناممکن دي. هغه ممکن شو نن سبا. تاسو دلته نه حج ته ځئ یو سړی امریکې ته ځي فرانس او جرمني ته ځي انګلینډ او برطانیې ته ځي په جهاز کې کینی نو د هغه مزل چې کوم دی نو 8 ګنټې زیات نه زیات هلته کې ورسي نو او په هوا کې ځي په فضا کې په جهاز کې ناستی په هغې کې قضای حاجت هم کوي او دسمات هم کوي خوراک هم پکې کوي او ځي. الله جل جلاله دا څیزونه د انسان په واسطه انسان په دې کې استعمال شوی دی او خالق الله دی. نو هغه رب یو هستی یو شخصیت یو کس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بره نشي جوړ.
نو عرض مې دا کوله زما عزتمندو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحال شو. دا عبدالله ابن عباس په دې حرکت نو بیبي نه تاسو کو چې دا لوټه چای خې دا او بچای خې وې دا ابن عباس خې دې ماشومې خې دي ویخه. نو عبدالله ابن عباس سے روایت کوي چې زمنی الیه زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره نږدې کوم د ډېرې خوشحالۍ نه او ماته دعا وکړه او دعا یې وکړه اللهم علمه الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم دے. کتاب نہ مراد قرآن پاک دے، قرآن کریم علم وتوخه. محمد رسول اللہ پټولو انسانانو انبیاء و رسولو کې افضل ترین او اغا بچانه خوشحال شي او اغا ته دعا کوي، دعا وته کوي، بیا به هغه د خوشحالۍ په وخت کې څومره قیمتي دعا کوي او دعا یې دا اللهم علمه الکتاب. لیکن نن سبا هغه مسلمان چې د هغه په کتاب الله باندې ایمان دی د دې احساس هغه سره نشته چې علم د کتاب څومره لوی نعمت دی چې چاته حاصل شي او چې چاته حاصل شوی نو الحمدلله زمون په علاقه قدر کیږي، لیکن بعضې کسان د هغه اهل علم قدر نه کوي، هغوی ته سپک نظر سره ګوري. دا د الله جل جلاله د نعمت عظما د غټو نعمتونو ناقدري او ناشکري ده. نو الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ډالۍ ورکړي، دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې دا ډالۍ څومره قیمتي دي، د دې قدر کول پکار دي. پنځه موضوعونه او د سوره بقره آخري آیات آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون تر اخره پورې په دې کې دعا ده. د دې مطلب دا دی چې مانه دا دعا غواړي نو تاسو ته عرض کوم چې کله دعا غواړي نو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے زمونږ پروردگار لا تؤاخذنا زمونږ مؤاخذه مکې مونږ منی سي ان نسینا او اخطأنا که مونږ هیر شو یا زمونږ نه خطا وشو. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، او ای زمونږ رب او پروردگار په مونږ باندې هغه بوج ما چې کوم تا زمونږ نه مخکې امتونو باندې اچولی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، او یا الله داسې بوج را باندې ما چې د هغې وس طاقت زمونږ ني. واعف عنا مونږ ته معافي وکړي، واغفر لنا مونږ ته بخښنه وکړي، وارحمنا مونږ باندې رحم نازل کړي. انت مولانا ته زمونږ مولای، ته زمونږ آقای، ته زمونږ مالک، فانصرنا علی القوم الکافرین مونږ ته په کافرو باندې غلبه راکړي، نصرت راکړي. حضرات اهل علم وایي چې الله جل جلاله کومه دعا خولی ده د هغې مطلب دا دی چې ته وغواړې نو خدای پاک یې درکوي، ځکه چې الله جل جلاله که نه قبلولی او نه یې درکولی نو بیا به یې خوله نه، دا ما نه غواړي. او دې امت دپاره دغسې ده چې خطا او نسیان معاف دي. که یو سړی اوده وي په خوب کې د هغه د خولې نه کلمه د کفر راووته او په خوب کې ښځې ته طلاق ورکو نو نه هغه طلاق معتبر دی او نه هغې کلمې د کفر سره کافر کېږي. الله جل جلاله ایر شلتنا روجه یې ماته که چې په قصد او ارادې سره یې روجه د رمضان ماته که نو دومره غټه ګناه د ګناه کبیره او د دنیا سزا یې دا ده چې 2 میاشتې په مخه روجې نیسي. او چې هیر شوتنه نو نه روجه ماتېږي نه به کفاره شته. او چې خطا انت نه ماته شوه خطا چاردا مې کول او خولې کنګالوله او چې خولې ته اوبه واچول نو एकदम هغه تېرې شو، د افسوس کوي چې داسې وشو. نو روجه یې ماته شوه، یو روجه ده پې صرف نوره کفاره پې نشته او ګناه پې نشته. الله جل جلاله خطا او نسیان دې امت ته معاف کړي. دا ډالۍ ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اول 50 موضوعونه الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړي. شوروز کې شپه ورځ کې و 50 موضوعونه ته او ستا امت کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په هغې کې عاجزي او تواضع حد درجې وه. علما فرمایي چې د تواضع په وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله د معراج د منقبت ورکړ. د الله سره تواضع اختیار کا نو الله پاک
معراج ته بر وخېجو او د خپل امت او خلکو سره تواضع اختیار کا نو شفاعت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک ورکو. هر یو پیغمبر په ورځ د قیامت چې کله خلق لاړ شي او په حشر په میدان کې په خولو کې ډوب ولاړي، آدم علیه السلام ته بلاړ شي نو هغه وایي چې زه نشم کولی شفاعت. نوح علیه السلام ته بلاړ شي هغه به عذر وړاندې کړي. ابراهیم علیه السلام ته بلاړ شي هغه به عذر وړاندې کړي. موسی علیه السلام ته بلاړ شي هغه به عذر وړاندې کړي. عیسی علیه السلام ته بلاړ شي هغه به عذر وړاندې کړي. ټول اجله انبیا او په آخر کې به خلق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راشي دوی به وایي چې زه کوم سفارش. دا داسې خصوصیت دی په ورځ د قیامت په میدان د حشر کې چې دا مقام بل چاته نه دی حاصل. او بیا اذان پسې موږ د دعا غواړو، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یا الله دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مقام محمود ته ورسې پاغې کې ادرې چې تا وسره وعده کړي ده. نو په ورځ د قیامت په میدان د حشر کې یو مقام دی، مقام محمود. څومره انبیا چې په دنیا کې تیر شوي دي په دې کې به صرف او صرف دې مقام ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځي. او بیا به د ټولو امتونو دپاره چې هغه د نورو انبیا امتونه دي د خپل امت دپاره هلته کې شفاعت کوي. د ټولو دپاره یو ځای شفاعت شفاعت کبرا دی، او د خپل امت دپاره خاص شفاعت دا شفاعت صغرا. دا د هغه تواضع په بدله کې چې د بندگانو سره اختیار کړي. زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحابو کې داسې ناستو چې چا به پیژندو نه چې دا هغه پیغمبر دی. دومره تواضع. او چې په سفر باندې و د جنگ او د جهاد په موقع د صحابو سره روانو نو لښکر به ځان نه مخکې کړو، ټول نه به وروسته روان، ټول نه به وروسته روان وایي چې څوک پاتې را پاتې مریض یا د چا سورلي داسې چې هغه ټپی کمزوري تللی نشي مزل نشي کولی بیا به هغه نه تپوس کوو. حضرت جابر رضی الله عنه د تبوک په سفر کې وروسته پاتې شوی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې جابر وروسته ولې پاتې شو؟ یا رسول الله دا اوښ مې رفتار سم نه کوي تللی نشي. ډېر دغه اوازونه چغې پونده ورکول وهل خو اوښې نه تلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم رستو پاتې شو نو ورته پته ولګېده که مخکې تللی نو بیا به ورته پته نه وه. ورته وایي جابر لښته راسره شته دی؟ وی لښته راکړه. نو لښته باندې هغه اوښ ته ګزار ورکړو. دې نه معلومه شو چې دومره ګزار ځناور ته ورکول چې هغه یې په شاړې او هغه زخمي کېږي نه او هډوکې نه ماتېږي دا جایز دي. خو دا بعضې ظالم زمیندار چې کوم دی نو هغسې نه چې خره اوچته کړي ور یې غورځوي پې د پاسه کښېني هغه یې ورته کوتک نیولی یا یې وینې کړي. داسې نه، حیوان الله جل شانه ستا په قبضه کې درکړی دی، د ستا مخلوق دی، هغه به رحم کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته څنګه لښته راخلاصه کړه نو اوښ دومره تیز شو چې د ټولې قافلې نه مخکې لاړو. حضرت جابر وایي چې ما قابو کولی نه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې خرڅی نه. ما ورته ویل ولې نه یا رسول الله؟ نو خرڅ مې کو پې باندې. نو وایي چې بیا ما ورته ویل چې یا رسول الله مدینې منورې ته پې لاړ شم، ما خو در باندې خرڅ کو، اوښ ستاسو دی. وی چې آو مدینې منورې پورې پې لاړ شو. چې بیا مدینې ته ورسېدل جماعت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو. حضرت جابر راغلو وی چې یا رسول الله دا اوښ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې دا پیسې والا پیسې ورکړي. هغې نه پسې ورته بیا وایي چې اوښ هم بوځه ځان سره، اوښ هم ورته ورکړو پیسې هم ورته ورکړي. حضرت جابر به څومره خوشحال شوي. بهرحال تواضع و پکې عاجزي زمونږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې نو د هغې په وجه الله جل شانه شفاعت ورکړی دی مقام. او د الله جل جلاله سره تواضع اختیار کا په دې واقعه کې سبحان الذي اسرا بعبده معراج په واقعه کې تذکره چې الله جل جلاله د خپل خوږ پیغمبر کړي دی نو د عبد د لفظ سره کړي دی. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات کے ایک حصے میں بعبده اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گئے. عبده اپنے بندے کو. عبد پاروی کے غلام تو ہوئی. دا انتہائی د تواضع لفظ دی.
او دا الله جل جلاله استعمال کړی دی د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لپاره بعضی سیرت کتابونو کې لیکلي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایل چې زستا تذکره په کوم نوم سره وکم تا ته کوم نوم خوښته وی چې یا الله ما ته عبد نوم خوښته چې ما ته بنده غلام نوم استعمال نو الله جل جلاله په دې نوم سره تذکره وکړه دا غواړي دویمه دا چې اسینی څوک د معراج د واقع نه دا اندازه ولګي نسبت او تو کې چې دا خدای دی بعضی خلکو و عیسی علیه السلام ته خدای دی ځکه چې بغیر پلان پیدا او معجزات چې ویلیدل نه په دې لحاظ سره وته دا امت ایو ته خدای دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د عبد لفظ استعمال شوی چې سره د دې چې څومره عالی مقام الله جل جلاله ورکړو خو ګوره دې بنده عبد دی الہ نه دی هغه صرف او صرف یو ذات 50 مزونه ورکل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله د خوانه واپس چې کله راتلو په ابراهیم علیه السلام باندې تیرېدو نه ابراهیم علیه السلام ته نه تاسو او دا د ابراهیم علیه السلام هغه خلیل الله وجدا چې دا الله سو خلیل وي نو هغه د الله جل جلاله هر حکم ته غاړي او خپل مرزي د الله جل شانه په مرزي کې شامل کړي او چې کله موسی علیه السلام تشپګم اسمان ته رااله موسی علیه السلام باندې تیرېدو نو موسی علیه السلام ته تپوس کوي چې الله جل جلاله صدر کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې 50 مزونه فرض کړی دي په ما او زما په امت باندې موسی علیه السلام هغه کې ناز او هغه باندې د ناز غلبه الله جل جلاله سره به خبرې کولې موسی علیه السلام وتوي او د شفقت په مونږ باندې په دې امت باندې ښه موسی علیه السلام وتوي چې ستا امت د مزونه نشي کولای ما بني اسرائیل کتلې دي لیدلې مې دي هغه باندې به احکام فرشي او هغه په هغه کې کوتاهي کوله 50 مزونه شوروس کې ستا امت نشي کولای تلاشا او الله جل جلاله تسوال وکړي چې الله پاک په دې کې تخفیف راولي کمه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا واپس صحاح روایاتو کې دي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راړو الله جل جلاله 15 مزونه کم کړ نو 15 سالوي شو بیا واپس را روان شو موسی علیه السلام ته چې بیا ورسېد نو موسی علیه السلام ته بیا و چې دا ډیر دي او ستا امت دا نشي کولای ته واپس لاړ شي چې دا مزونه کم شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا الله جل جلاله 15 نور کم کل سلوي شو دغه موسی علیه السلام څخه خبرات لو 15 مزونه هغه به وینا کوله بیا واپس کېدو 15 مزونه کمیدل تر دې چې 15 مزونه پاتې شو 15 مزونه پاتې شو نو بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په موسی علیه السلام تیرېدو نو موسی علیه السلام وتوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بس انی استحییت من ربی مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے زه شرمېږم چې الله جل جلاله تعالی شم وجه دا وا چې 15 کمیدل او پاتې 15 شول نه چې کم شي نو 15 ختم شو حالانکه الله جل جلاله به فرض کړ او چې کله په آخر ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس کېدو نو غیبی आवाज وته واپسې کې شو تلک 5 و تلک 50 دا دی خو 15 لیکن دا 50 مزونه دي یعنی اجر او ثواب او ماغه د 500 مزونه دي لکه څنګه چې 50 مزونه کو دا څومره د الله پاک په امت باندې احسان دی چې 15 مزونه سړی او کی اجر او ثواب د 500 مزونه الله جل جلاله ورکړي او آسان څومره دي په شوروز کې د دې کول آسان سهار سړی د خو پاسې د سهار مزو کې بیا د مسبخین او د سحر د مصبح وخت کې دومره وقفه ده چې ته د دنیا هر قسم کاروباري شي هغه پکې کول شي لیکن د افسوس مقام دی د افسوس انتهایی افسوس چې دغه وخت چې دا زمونږ د دنیا د ګټلو دی دغه وخت مونږ په خوب باندې تیر او په دې کې د سحر مز هم د یو مسلمان نه قضا شي دا غنه قضا شي د خزنه قضا شي نن سبا خزې زنانه مخکې به زنانه په کورونو کې پاسې دي الله جل جلاله به یاد کو مز به کو سورۃ یاسین به وي د قران پاک تلاوت به کو چای روټۍ به پخولې سحر ناشته به د مز پسې متصل کېدا
اوس ښځې خصوصا په ښار کې دا رواج جوړ شوی دی چې د سهار ناشته هغه خو کېږي غرمه او بیا چې کوم دی نو چې کله کوي نو تیار روټۍ د بازار نه راړي نو ښځو ته هېڅ قسم تکلیف نشته چې بیماریانې نی دې صورت کې نو بیا بسي سهار هغه وخت چې هغه روح د انسان د صحت لپاره انتهایی مفید دی په دې خیال مسلمان نه باسي لیکن دا سيزونه الله جل شانه وړیا ورکوي نو دې وخت کې د سحر نه چې ته د سحر مز وکې او بیا تر ماسپښین پورې د دنیا هر یو کار چې کولی شي زمیندار په پټي کې ایوي کوي خپل وټړی هغه ایوي کولی شي تر ماسپښینه پورې په کلبه د دومره ایوي وکړه دا ډېر شی دی بس ماسپښین راشه بیا واپس دکانداري کولی سودا خلکو غشته د سحر نه تر ماسپښینه پورې دا غټ وخت دی رستو کې بیا ټیک ده ماسپښین نه پس بیا تر مازدیګره پورې لیکن دغه وخت زمونږ په عبسو کې تیر شي په خوب باندې تیر شي او ناشته چې کوم دی نو هغه د سحر ناشته غرمه وشي او د غرمې روټۍ مازدیګر وخوړی شي او د ماښام روټۍ هغه د شپې 12 بجې 1 بجه مخکې بچه ته په کراچۍ کې په پنجاب کې دا رواج اوس په پېښور کې دا رواج او د هغې د شپې ناوخته وده کېدو اثر دی چې د شپې چې کوم دی نو نارینا زنانا الکان جنکی هغه پاسېدی نه شي د سهار مستې نه قضا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نور ګډوډ څیزونه قتل خو لا پرېږده غلط بحثونه او ګپ شپ خو لا پرېږده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دریو کسانو نه علاوه بل چاته د ماسختن نه پس خبره کول دا جایز نه لا ثمره عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا ممنوع د ماسختن د مز نه پس خبره منع دي دا به څوک نه کوي صرف 3 کسان کولی شي سو یو د ښځې خاوند د خپلې بیبي سره خبرې کوي د ورځې ورته موقع نه وه دغه وخت کې د ښځې او د خاوند په منځ کې چې کوم خاص حقوق دي د هغې د ادا کولو لپاره دته اجازت شته لږ وخت لپاره الله جل شانه د انسان د فطرت او د هغه د تقاضو څومره خیال ساتلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دته اجازه شته دویم هغه کس ته چې هغه مسافر دی په سفر باندې روان او هغه سفر لنډی نو ځان سره لګیا دی څه ګوم کوي اشعار وایي خو ناجایز اشعار نه جایز یا بل مرګري سره روان دی خبرې اترې کوي چې ویښ یو چېرته را باندې ډاکو شکمار پېښ نه شي دته اجازه شته دی په سفر کې دریم لمسلم هغه کس ته چې هغه مصلي دی مونځ کوي مثلا 2 کسان دی ولاړ دي یا په کور کې نارینا زنانا ښځه خاوند الله جل جلاله توفیق ورکړی دی او د شپه او ماسختن دی نفل کوي د رستو د ماسختن یا د شپې وخت پاسېدل نو دی نفل کوي نو د هغې دپاره چې موږ ته خوب را نه شي یو بل سره خبره نیمه وکړي د دې خبرو اجازه شته د دې نه علاوه نه او نن سبا زمونږ ټول بحثونه او گفتگو گپ شپ او بیا نن سبا چې کومه غندونه راوتي دي په هغې کې مبتلا کېدل هغه ټول له شپې کې دینداره خلک چې هغه خو مجالسو ته راځي تهجد ګزار وي مزونه په ټیم کوي هغې د شپې ناوخته 12 بجې وده کي زما خو معمول لا دی زه د شپې 12 بجې روټۍ خورم فخریه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف ورزي بیله او دې چې کوم دی نو دا خپل عادت هغه نشي پرېښوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شپه خو د آرام دپاره راغلي وجعلنا الليل لباسا بل ځای کې صباتا د نوم د خوب دپاره راغلي ستاسو باندې دا پړده ده نو بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه 15 مزونه الله جل جلاله هغه ته ورکړه دومره رعایت ساتلی شوی دی په دې مزونو کې بیا د ماسپښین نه پس تر مازدیګره پورې دا 2 مزونه داسې دي چې په دې کې وقفه د سحر او د ماسپښین نه کمه ده خو د نورو مزونو د منځ کې د وقفې نه زیاته ده اوس لکه پاتې کار دی وي هغه په دې کې پوره کړه مازدیګر په کار دا دی چې ستا دوکان ستا کاروبار دا هر څه بند وي او ته راشې بیا دا وخت کور ته ورکړي او نن سبا د ټول نه زیات زور او سودا غټه چې کېږي هغه د مازدیګر نه پس هم نه بلکې ماښام نه وروسته مازدیګر ماښام په وخت کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وجې نه فرمایي چې کوم سړي د هغه مازدیګر مونځ قضا شو فکما انما وتر اهله وماله من فاتته صلاة العصر
فکانما وطر اہل و مالو، جس کی اثر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کا اہل و عیال اور مان و منال سب تباہ ہوا، اگر ٹولے برباد شو۔ اور یو حدیث مبارک کے فرمائیں جس نے عصر کی نماز کے بعد کسی سودا بیچنے پر قسم کھائی اور جھوٹ کی قسم کھائی تو اللہ جل جلالہ قیامت میں اس سے بات نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا نہیں اور اس کو پاک نہیں کرے گا۔ لا یکلمہم ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے درناک عذاب ہے۔ چې کوم سړی د مازیګر په وخت کې د سودا، چونکې د مازیګر وخت ځکه ذکر کړی چې بعض سړی په دې وخت باندې زور راړي چې راشه اوس خو ګاګ را روان دی خرڅو، او دا شی چې تا ته پاتې شو د شپې به دې سره څه کوي، دا به خراب شي۔ یو سړی سبزي خرڅوي، میوه خرڅوي، ټیپر خرڅوي، یا عام دکاندار هم وایي چې سودا سبا ته پاتې شو، دا ښه نه شو چې نن خرڅه شي۔ نو دروغ قسم چې چا وخوړو چې زما دا سودا وځي، زما دا سودا وځي، لکه عام معمول لا دی، تا نه مخکې یو کس دومره راکولی او تا ته یې په دې در کوم، هلکه چې هغه 100 روپۍ در کوله نو ما ته یې څنګه فاتحه راکړې؟ دا خو عجیبه خبره ده، هغه ته دې په 100 ورنه په ما ته یې فاتحه راکړې، او په دې خبره باندې دې قسم وخوري۔ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځ د قیامت به الله د سره خبرې نه کوي۔ تاسو وګورئ چې یو زوی کور ته لاړ شي، پلار ورسره خبرې نه کوي، نو دا د څه خبرې دلیل دی؟ یو مرید شیخ سره کینی هغه ته مخ واړی، دا د څه خبرې دلیل دی؟ شاګرد استاد ته مخې ته ناست دی، استاد سره خبرې نه کوي، دا د څه خبرې دلیل دی؟ ناراضتیا الله پہ غضبناک، او نه به ورته ګوري، دعا ګوري به هم ورته نه، او نه به یې پاکوي۔ الله جل جلاله د ګناه نه سړی پاک کړي چې کله آخرت ته لاړ شي، نو الله پاک په خپل فضل سره به ډېر خلک د ګناه نه پاک کړي۔ او څلورم دا چې د دپاره درناک عذاب دی۔ نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دا 5 مونځونه څومره آسان په سهولت سره چې چا د دې مزولو دا کلک ونیول، په دې باندې استقامت اختیار کو، دې سړي ته مس قضا کول دومره ګران شي چې چرته په سفر کې یا په جهاز کې د دا مس قضا کېږي، وخت نا وخت کېږي، نو د پریشانی سیوا کېږي چې څه وخت به چې زه به مس ته کوز شم چې دا مس وکړم۔ دلته نه لاهور ته روان دی، بس کې سور دی، د ده پریشانی سیوا کېږي۔ دا یاد ساتئ چې شرمېږئ امام چې د مز وخت شو، په ټیکسي کې یا په بس کې په هر څه کې چې ډرایور ته ووایه چې وروره ګاډی ودرو، که هغه ودرولو خو ډېره زیاته ښه ده، او که وی نه درولو نو تا خپله غاړه خلاصه کړه، ته په سیټ باندې مونځ وکړه، بیا چې کله کوز شي نو هلته کې وکړه۔ نن سبا مونږ صرف دا وینا نه شو کولی، بس چې پرېږدی څه ورته وایم، په واده کې په ښادۍ کې په شادي حال کې ناست دي، د مونځ وخت پې باندې راشي او دا مسکین مونځ ته نه شي پاسېدی، ولې دا خلک به څه وایي؟ الله جل جلاله هغه ویني، د هغه یو فریضه ته قضا کې، په هغې کې کوتاهي کې، او د خلکو نه شرمېږي، د الله نه شرمېږي۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 5 مونځونه واپس رالو مسجد اقصی ته، مسجد اقصی ته بیت المقدس کې چې کوم ځای نه خط او مبارک دا دې طرف ته اشاره وه چې دې دواړو قبلو ته به ته مونځ کوې، خانه کعبې ته هم دې امت مونځ کړی، بیت المقدس ته هم مونځ کړی دی، خانه کعبې ته هم 14 میاشتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې قبله بیت المقدس وه، او اوس خانه کعبه ده، او تر قیامته پورې به داسې۔ بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس راغی، چې رالو نو خو د الله رسولو، او رسول هغه ذات ته ویل کېږي چې الله جل جلاله هغه باندې پیغام راستولی چې زما دا پیغام خپل امت ته او زما بندگانو ته ورسو۔ نو کور کې چې دا واقعه ووې، پته ولګېده د کور افرادو ته، نو هغوی ورته ویې چې ګورې خلکو ته مه وایه ځکه چې خلک به انکار کوي، تکذیب به ستا وکړي۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسولو، نو د دې وجې نه د الله حکم بیانول پرې نه خود۔ بعضی سڑے وہی اس میں یہ پالیسی ہے، ابھی اس نماز کو مؤخر کر دیں، یہ پالیسی ہے، دغه وخت کې داسې کول پکار دی چې د مونځ به لږ ناوخته وکړو، خیر دی، د دې فایده ده۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه دي، د الله جل جلاله د حکم کې تاخیر یا د هغې خلاف ورزي د امت ته خوشحالولو دپاره، دې دپاره چې خلک به زما تکذیب وکړي، خلک به واوړي، دې دپاره نه دی پرې۔ مبارک رالو او ادریدو خانه کعبې سره، او مشرکینو ته یې وویل چې زه بېګا شپه بیت المقدس ته لاړم او اسمانونو ته اوس واپس راغلم، چې دا یې وویل نو چا شپېلي وهل، چا تاړي، چا خندا کوله، چا ټټوبې، چغې سورې شوې خانه کعبه کې په مطاف کې، ځکه چې د مشرکینو زور
وی عجیبه ده تر اوسه پورې خو خبرې کولې خو دا اوس خو داسې ناشنا خبره وکړه چې ځکه چې دا د هغې د حس نه هم خلاف ورزي وه. هغې شام ته تلل راتلل او سفر به د میاشتو د شام نو د میاشتو سفر ته په شپه کې څنګه ووالو نو چغې سورې انکار یې شروع کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله پیغام نه منع کېدو نه اوړېدو سره د دې هر څه ورته وی. بیا هغې ورته وی چې ښه یو بل ته یې خبرې شروع کړې نو مشوره یې وکړه وی ده نه تپوس کوو چې بیت المقدس کې دروازې سودي کړکۍ یې سودي روشندانونه یې سودي او دا شی څنګه دی دا څنګه دی دا څنګه دی. حالانکې د دې خبرو پته هغه سړي ته نه چې هره جمعه یا روزانه مونځ ته جومات ته ځي راځي تاسو ته ما مخکې مرض کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه حیران یم ځکه چې دا خو سړی نه معلومي بیا د شپې تګ خو سره د هغې وایي زه په حتیم کې ودرېدم ما ته الله جل شانه بیت المقدس ټول داسې مخامخ کو پرانیست او ما ورته وی چې تپوس کوئ څه تپوس کوئ چې چا به تپوس کولو هغې ته به یې کتل نبي کریم صلی الله علیه وسلم جواب به یې ورکولو بیا چې به یې تپوس کولو جواب به یې ورکولو ټول یې یخ کړل چې دا جوابونه یې ټول وکړل نو کافر مشرکین حیران شو. بیا یې وی چې ښه تا په لاره باندې که څه نوي واقعې لیدلي نو هغه مونږ ته ووایه. وی چې او ستاسو د دې مکې و قافله د شام نه را روانه د تجارتي هغه په فلانکي ځای کې ما ولیده او هلته ترې نه اوښ روک شوی و خو اوښ بیا ورته ترلاسه یې کړو او ملاو شو اوښ او دغه قافله به په فلانکي وخت رارسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبرې وکړي نو کافرو سخت انتظار شروع چې اردو کې ورته کړي نگراني وایي چې ګورو چې دا خبرې به څنګه وي. چې قافله راله نو په هغه وخت راله چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان. بعضې سیرت کتابونو کې لیکلي دي مسند احمد ابن حنبل کې روایت دی چې د نور د ماښام نه مخکې به وي قافله ورسي نو دغه وخت کې نور پرېوتو والا قافله رانله. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال وکړو نو نور لږ وخت دپاره ایثار شو. دې ته حبس الشمس معجزه وایي. دا مخکې انبیاو کې یو پیغمبر دپاره شوي او هغه قافله راورسېده نو بیا نور پرېوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت یاد کړی و هغه وخت قافله راغله. بیا هغې نه زر دی تپوس وکړو په منډه لاړل وی چې موږ ته وایي تاسو اوښ ورک شوی وی چې یو بیا ترلاسه شو. نو دا ټولې نښې نښانې چې څرګندې راووتې نو مشرکینو کې یو مشرک وی چې دا سحر دی جادو د په موږ باندې کړی دی نو ټول وی چې او جادو دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره اونه منله انکار یې وکړو. بیا یو کافر بعضې وی ابو جهل ابو بکر صدیق څخه لاړو ورته وایي چې ستا ملګري خو ناشنا خبرې شروع کړي وې څه وی هغه وایي چې زه بېګا شپه په شپه اسمانونو ته لاړم بیت المقدس ته لاړم هلته اسمانونو ته دا خبره منې. ابو بکر صدیق ورته وایي چې دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړې ده وی چې او کړې ده وی که هغه کړې وي نو بیا خو یې زه فوراً منم ځکه چې د دې نه غټې خبرې هغه مونږ ته کوي هغه مونږ منلي دي. هغه وایي چې ما سره د عرش نه وحي راځي نو دا خبرې مونږ منلي نو دا خو دومره نه ده چې الله جل جلاله محمد رسول الله فيه. دې ته ویلی کېږي ایمان او د ایمان معنا دا تصدیق. ایمان ایمانیات عقل سره نشي کته د عقل په کسوټۍ باندې به نه ګوري. بعضې سړی مسلمان وي وایي په الله مې ایمان دی په پیغمبر مې ایمان دی دی بیا تپوس کوي چې دا ولې داسې دا ولې دي دا څنګه کول پکار دي حج ته چې ځي دا دومره پیسې په حج باندې ضایع کوي دا دلته کې چې ته ولګو رفاهي ادارو کې نو دا د په الله ایمان څنګه شو ځکه چې الله وایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اور اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر حج بیت اللہ کا فرض ہے جو راستے میں آنے جانے کی خرچ کی طاقت رکھتا ہو. دی وایي چې په عرفات کې ودرېدو ته څه ضرورت دی علیاذ بالله په مینا کې کاړ ګیټي ویشتو ته څه ضرورت دی د دین اسلام احکام په خپل عقل باندې ګوري او ډېر څیزونه داسې دي چې هغه په یو آله باندې ته معلومولی شي په بل نه. زه تاسو سره خبرې په ژبه کولی شم په غوږونو نه شم کولی زما غوږ خبرې نه کوي که ستاسو کوي نو راته پته نشته. زه په ژبه خبرې کولی شم په غوږ نه ټول دغسې دي. زه په غوږونو اورېدی شم په ژبه نه. زه لیدل په سترګو کولی شم او اورېدل په سترګو نه شم کولی او زما غوږونه لیدل نه کوي
نو په محسوساتو کې یو آله د بلې آلې ادراک نشي کولی. زه په عقل چې کوم څیزونه معلومولی شم په سترګه په ژبه په غوږ باندې هغه نشم معلومولی، ځکه چې سترګه او ژبه غوږ خو د حیواناتو ځناورو غوږ سره مشته او هغه عقل نشته چې کوم انسان ته الله جل جلاله ورکړی. دا چې دا مخې ته زما شی پروت دی، دا اواز بهر وباسي، دا حس دی. خو دا عقل دی چې دا چا جوړ کړی دی د اواز دپاره چې د اواز دې سره اوچتېږي او ډېرې خبرې هغه داسې دي چې هغه په عقل سره معلومې شي. دا د انسان د لاس نه وتی دی. نو چې څنګه په حواسو سره یو خبر معلومې په عقل سره نه معلومیږي، په عقل سره معلومې په حواسو سره نه معلومیږي، دغسې د مؤمن دپاره ډېرې خبرې داسې دي چې هغه نه په حواسو سره معلومیږي نه په عقل سره، بلکې هغه په څه سره معلومیږي؟ په وحي سره. او وحي څه ته وایي؟ چې الله جل جلاله وایي قرآن پاک او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په هغه باندې وحي راځي، په هغې باندې نازي. دغه کس ته مؤمن ویلی کېږي. بس دته مسلمان وي چې غاړه یې ایښي دې ته چې الله جل جلاله څه فرمایي زه یې منم. د ده په زړه کې ذره برابر تردد او شک نه راځي. که انکار یې وکړو نو کافر دی، او که تردد او شک راځي د بدیهیاتو نه بیا کافر دی. الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي.